پیغمبر خدای ته وی قوم می سرکشه دی خدایا غر کې کا الله بس تنگ شوم ته تنگ شوم اذیتونو نه خدایا ټول خنزیران او کافر خدایا ټول تباہ کا زمار ورتوي پیغمبر سوچ په باندې وکا بنده که کافر هم دی نو د خدای بنده دی د خدای بنده دی که کافر هم دی زه اکثر په بدګمانۍ باندې ډېره خبره کوم هر چاته خپل ځان تقوادار ښکاره کېږي او بل ورته بلکل زناکار ښکاره کېږي هر چاته په خپلو اعمالو باندې ډېر فکر یاره جي زه خو مونځونو تله دا پلانکې ګوره مونځ نه کوي زمونږ دا زندگی په دې کې تېره شوه قسم دې برسیسا 1000 سال د خدای عبادت وکړو خاتمه په کفر باندې وشوه 1000 سال طرفت عین یوه سترګې رب د خدای نافرمانی نه ده کړې د دنیا نه کافر لاړه برسیسا بخاري کې وګوره د امام الانبیا د خولې نه لګیم ځان نه وایم نو تا ته په دې 450 کالو په دې عباداتو کې او پته نه لګي چې 40 کاله د عبادتونه کړي دي که نه پته نه لګېږي الله دې رحم وکړي وای پته نه لګېږي چې عبادت پرې دومره کړي م که نه بس خپل ځان درته تقوادار او بل درته زناکار ښکاره کېږي په دې به د خدای د جهنم فیصله کوي دا خبره یاد ساتئ محترم وای خدای چا سره ظلم کوي داود علیه السلام له زنانه راله دا خبره مې کوله وای نه خدای خو ظلم نه کوي او خدای په هغه چا هم ظلم نه کوي څوک چې د خدای نافرمانی کوي نو خدای ظلم نه کوي وای ښه وای ای د الله پیغمبره زه تارونه جوړوم پړي جوړوم پړي نری نری تارونه نه پړي او هغه خرڅوم او بچو له پې باندې رزق ګټم نن ما بلا تارونه جوړ کړي بازار ته مې وړی یو غټ مارغه راغی ټول تارونه یې رانه اوچت کړه زه به اوس څه کوم بچي مې نه اړوي زه به اوس څه کوم ګوره داود علیه السلام ورته وي دې کې به خیر وایي څنګه به خیر زما بچي نه اړدي ما وی په هر څه کې د خدای حکمت دی تمام کائنات چې خدای پیدا کړي دا بغیر د حکمت نه دی څه چې تا ته په دې تمامه خلا کې ښکاري او ستا سترګې هغه نظر کیچ کوي چې د دې به څه فایده الله وی د دې ډېره فایده ده خو ستا عقل ورته نه رسي حکمت دی پکې ډېر هغه شی چې اوچت لږ ساعت تېرو دغه زار او قطار دی زنانه کول یو کس راغی بلا اشرفې راوړې وای حضرت دا مې د خدای په ذات باندې نظر منلی دی ورې کچالي وای ښه اشرفې واغشتې زنانه نه یې ورکړه وایي زه دا وله حاجت ته خدای پوره بس دې سړي نه تپوس کوي نظر دې څنګه منلی دی اوس دا ابۍ ناسته ده یاره جي زه تاجر یم او د سمندر نه په هغه طرف باندې زه مال اړوم کشتۍ کې زما د کشتۍ نه څه ووتل او دړې جدا کېدې بس قسم دې درنګ سات له کشتۍ شلېده او زه تتلم ټوله قافله غرقېدو نو خدای ته سوال وکړه خدایا که دا تجارت وړېدو موږ دې بچ کړو نیمه حصه د تجارت په ستا په نام باندې ورکوم د خدای شان ته وګوره یو مارغه راغی او پړي راوغورځول موږ ټولو زر زر پړي راواغېشته او کشتۍ پې وتړله رالم هغه کمې پیسې چې م د تجارت وګټلې نیم م هغه نظر کړې داود علیه السلام ښځې ته ووې ما درته نه وي چې الله څه کوي د حکمت نه به خالي نه شوک سره سبحان الله الله وایي چې څه کوم دا به ګوره قرآن کې الله وایي عسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم قسم د یو شی به په ظاهر باندې تا ته بد ښکاره کړي څه چې در سره په دې کائنات کې وشو هر قسم مشکلات چې تا باندې راله پوه شه الله را باندې راوستي دي او الله به انتظام کوي الله به او چې داسې دې وکړه نو الله دې ډېر ښه انتظام هم کوي سلام